بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د نحو امیر سبق نمبر 22 دی. نن به ان شاء الله موږ تمرین حل کوو. د دې نه مخکې درسونو کې موږ معرب او مبني وپېژند چې معرب څه ته وایي چې د عامل د وجې نه د هغه اعراب بدلیږي نو هغه ته معرب وایي، او مبني څه ته وایي چې د عامل د وجې نه اعراب نه بدلیږي او په یو حالت کې وي. بیا بل سبق کې وي د دې نه مخکې سبق کې مو وي چې معرب دوه قسمه اسمونه دي. یو هغه اسم چې په ترکیب کې واقع وي هغه معرب وي او چې عامل موجود وي، او دویم فعل مضارع چې کله په فعل مضارع کې د جمع مؤنث دوه صيغې نه وي او یا ورسره د نورو 12 صيغو سره نون تاکید نه وي، نو دغه بیا معرب دي. دا دوه قسمونه سیزونه دا معرب دي. د دې نه علاوه نور ټول سیزونه مبني دي. او مبني چې دی هغه کم سیزونه دي. نو مبني بیا دوه قسمه دي، یو ته مبني الاصل وای، یو ته اسم غیر متمکن وای. نو مبني الاصل هغه درې سیزونه دي: فعل ماضي او تمام حروف، څومره حروف چې دي ټول حروف، او امر حاضر معروف. دا درې سیزونه مبني الاصل دي. او اسم غیر متمکن ته غیر مبني الاصل هم وای چې اصلي مبني خو نه دي، خو د مبني سره مشابهت لري، یو شانوالی لري. د دغه وجې نه هغه اسم غیر متمکن ته موږ مبني وایو، د مبني قسمونه وایو. نو هغه بیا اته قسمونه دي ان شاء الله، هغه بیا وایو. او اوس موږ د په دې الفاظو کې به معرب او مبني هغه به پکې جدا جدا کوو. نو موږ له راکړي وای په الفاظو کې، یعنی په دې الفاظو کې معرب او مبني جدا جدا کوي چې معرب کمی صيغې دي او مبني کمی صيغې دي. نو ما دلته لیکلي معرب دا یو معرب دی، نو دا به ترکیب والا اسم مې ورته لیکلی، او فعل مضارع علاوه نون جمع مؤنث و نون تاکید. دلته به ورسره و نون تاکید و نون تاکید چې د نون تاکید او جمع مؤنث نه علاوه دغه چې وي. صحیح ده. بیا په مبني الاصل کې کم یو دي، نو هغه به مور سره بیا وایو. خجی افتحو ده، نو دا افتح دا د امر صيغه ده، د امر حاضر صيغه ده. افتح معنا د تکلو کا، افتحا تاسو دوانه کولو کې، افتحو تاسو ټول کولو کې. نو دا افتحو دا د امر صيغه ده، او امر چې دی هغه مبني الاصل درې قسمونو کې یو امر دی. ٹھیک شو؟ د مبني الاصل په درې قسمونو کې امر دی. اول ته به ولیکو امر، دویم ته به ولیکو ماضي، او دریم ته به ولیکو حروف. دا درې مبني الاصل دي. نو افتحو چې دی دا پکې امر صيغه ده، افتحو دا مبني ده، افتحو دا مبني ده. لن تفعلوا چې دی دا د فعل مضارع صيغه ده، دا اصل کې ده تفعلون. ٹھیک شو؟ او د دې نه مخکې دا لن ولګېدو، لن. نو دا لن پکې حرف دی، حرف ناصب دی. نو دا به مونږ دلته کې ولیکو حرف، دا مبني دی، حرف مبني دی. او عامل دی د تفعلون د پاره. نو دا تفعلون چې دی کنه، تفعلون دا فعل مضارع ده، او د دې نه نون اعرابي غورځېدلی دی د دې لن د وجې نه. نو دا تفعلون فعل مضارع دی کې نه دغه شته دی، نه پکې د جمع مؤنث صيغه شته، او نه په دې کې د تاکید دغه شته دی، تاکید شته. نو دا معرب دی، تفعلون معرب دی. تفعلو نو دا لن پکې حرف دی، نو دا پکې مبني دی. دا لن مبني دی، او تفعلو دا فعل مضارع صيغه ده، او دې کې نه د جمع مؤنث صيغه شته، د جمع مؤنث نون شته، او نه پکې د تاکید والا نون شته. ښه، یقرأنا ته وګوره، یقرأنا دا د فعل مضارع شپږمه صيغه ده. قرأ یقرأ، یقرأ یقرأان یقرؤون، تقرأ تقرأان یقرأنا. نو یقرأنا دا د جمع مؤنث صيغه ده، جمع مؤنث صيغه ده. نو دا مبني ده، د جمع مؤنث صيغه ده، او دا همیشه لپاره مبني وي. ٹھیک شو؟ نو دې ته بیا موږ ولیکو مبني. دا د جمع مؤنث صيغه مبني ده، مبني. یقرأنا یقرأنا دا یقرأنا مبني ده، ځکه دا د جمع مؤنث صيغه ده. ها، اعبدوا ربکم، اعبدوا دا اعبدوا دا د امر صيغه ده، دا د امر صيغه ده، او د امر صيغه دا امر چې څومره دي هغه مبني دي.
ٹھیک شو هغه ته مبني الاصل وي. اعبدوا مبني دی ښه دې ته به زه ولیکم مبني. او ربکم رب مضاف دی دا کوم ضمیر ولا مضاف الیه دی. نو دا رب چې دی که نه دا مبني دی معرب دی. معرب ځکه د اعبدو دپاره دغه دی مفعول دی او نسب دی اعبدو ورکړی دی. اعبدو ورله عامل دی او دا رب چې دی دا ولا معمول دی او معرب دی ځکه دی اعبدو دی له نسب ورکړی دی. نو دا رب پکې معرب دی. او دا کوم نه دی کوم دا کوم ضمیرونه چې څومره دي که نه هغه اسم غیر متمکن دي نو هغه مبني دي. مبني دي کوم ضمیر مبني دی. ٹھیک شو. القرآن دا معرب دی معرب او کتاب عموم معرب دی او الله لفظ الله لا دا کسره د کتاب ورکړی دا او د کتاب له دا زما د القرآن مبتدا ورکړی دا. القرآن مبتدا دی او دا همیشه مرفوع وي او دا کتاب مضاف او لفظ الله ولا مضاف الیه مضاف الیه بیا د القرآن مبتدا لپاره خبر شو. نو دا کتاب مضاف ته دله دا اعراب د القرآن ورکړی دی او دی لفظ دا لفظ الله مجرور دی دله دا کسره د کتاب مضاف ورکړی دا. نو دا معرب دی ها. القرآن معرب دی کتاب معرب دی لفظ الله معرب دی. صحیح شو جی. معرب پدې لحاظ سره چې ترکیب کې واقع دی. القرآن معرب دی ځکه دا په ترکیب کې موجود دی په ترکیب کې دا مبتدا جوړیږي. کتاب مضاف دی او لفظ الله مضاف الیه دی او دا مضاف الیه بیا دا د القرآن مبتدا لپاره خبر جوړیږي. نو دا په ترکیب کې موجود دی. نو کلم چې یو اسم په ترکیب کې موجود وي که نه په ترکیب کې یعنی په جمله کې وي او د هغې عامل موجود وي نو پوه شه چې دا بیا معرب دی. او چې کله په ترکیب کې موجود نه وي او ځان لوي اوس که دا قرآن ځان له راوالي که نه قرآن نو دا اوس مبني دی ځکه د عامل موجود نه دی او دا نون چې دی دا ساکن به وي. قرآن نشي ویلی او نه قرآنون ویلی شي نه قرآني ویلی شي. ځان له یو لفظ چې وی نو موږ وایو قرآن. ٹھیک شو. هلکه دا قرآن دی دا قرآن دی. ٹھیک شو. نو دا قرآن ځان له چې وي دا به مبني وي او که چېرته جمله کې وي که نه جمله کې موجود وي نو بیا به مبني وي معرب به وي بیا ها چې ځان لوي که نه یو لفظ وي نو بیا به معرب وي. خو که چېرته دا اوس په جمله کې موجود وي نو دا به بیا معرب وي لکه اوس څنګه چې دا په جمله کې موجود دی. ٹھیک شو. دا قشان دا کتاب که ځان لوي که نه که ځان لوي نو دا به بیا معرب وي دا مبني به وي. خو که په جمله کې موجود دی اوس دلته په جمله کې دی دا معرب دی. لفظ الله ځان لنه که ځان لوي دا بیا مبني دی او که ځان لنه وي دا بیا په جمله کې کوي نو دا بیا معرب دی. ٹھیک شو. ښه نحنو چې دی که نه نحنو دا نحنو ضمیر دی او دلته کې دا په جمله کې موجود دی مبتدا دی. خو ضمایر چې څومره دي که نه ضمایر هغه د اسم غیر متمکن قسمونه دي. نو دا نحنو چې دی دا اسم غیر متمکن مبني دی. او طلابون چې دی دا طلابون دا طلابون د طالب جمع ده. نو طلابون معنی ده ډېر طالب علمان. دا طلابون دا اوس په ترکیب کې موجود دی نو دا معرب دی. ٹھیک شو. ترکیب کې موجود دی معرب دی. طلاب معرب دی. طلاب دا ترکیب والا اسم دی نو دا ځکه معرب دی او دا عامل موجود دی. دا نحنو مبتدا دی نحنو ضمیر دا مبتدا دی او طلاب ورله خبر دی. نحنو طلاب مونږ طالب علمان یو او دا نحنو طلاب چې دی که نه په دې کې دا نحنو اسم غیر متمکن یو قسم دی. د اسم غیر متمکن اته قسمونه دي انشاءالله. دې نه پس به مونږ د اسم غیر متمکن قسمونه وایو او مبني دوه قسمه شیزونه دي. یو مبني الاصل دی. مبني الاصل درې شیزونه دي امر حاضر معروف او فعل ماضي او تمام حروف دا مبني الاصل دي. او بیا د مبني دویم قسم دی اسم غیر متمکن او دې ته غیر مبني الاصل هم وایي. یو ته وایي مبني الاصل یو ته وایي غیر مبني الاصل. غیر مبني الاصل څه ته وایي چې اصلي مبني نه وي
اصلي مبني نه وي خو د مبني سره مشابهت لري یو شانوالی لري کله په حروفو کې کله په معنا کې کله په الفاظو کې ټیک شو نو دغه شانتي یعنی کله په احتیاج کې محتاجوالی کې کله په محتاجوالی کې د مبني الاصل سره مشابهت لري کله په معنا کې ورسره مشابهت لري یعنی یو شان وي ورسره او کله ورسره په حروفو کې یو شانتي وي نو هذا مبتدا دی هذا مبتدا دی خدا همیشه د پر اسم اشاره د اسم اشاره د اسم غیر متمکن یو قسم دی نو هذا مبني دی هذا مبني دی دا حالت رفع کم هذا وی حالت نصب کم هذا وی حالت جر کم هذا وی دا نه بدلیږي او کتابی چې کنه کتابی دا کتابی دا کتاب مضاف ته کتاب دا مضاف ته او دا یا ضمیر ولا مضاف الیه کتاب مضاف ته دا یا ضمیر ولا مضاف الیه دی نو دلته دا کتاب د دې یا ضمیر د وجه نه پدی باندې کسره راغلی دا او دا هاذا مبتدا دی کتابی مضاف او مضاف الیه ورلا خبر دی مضاف الیه دی لپاره خبر دی دا زما کتاب دی هاذا کتابی معنی دا زما کتاب دی نو دا هاذا پکې مبنی دی او کتاب دا کتاب پکې معرب دی کتاب معرب دی ځکه په ترکیب کې موجود دی کتاب معرب دی او دا یا ضمیر چې دی کنه دا بیا دغه دی اسم غیر متمکن دی نو دا مبنی دی ٹھیک شو ختم الله دا ختم لفظ ختم دا فعل ماضی دا او دا اوله صيغه ده ختم الله الله پاک مهر لګولې دی ختم الله الله پاک مهر لګولې دی نو دا ختمه دا عامل دی ٹھیک شو او دا فعل ماضی ده او ما تاسو ویل مبني الاصل 3 دي نو دا یو پکې فعل ماضی ده او ختمه دا مبنی دی ختمه مبنی دی او دا لفظ الله چې ده کنه دا معرب دی او دا په ترکیب کې موجود دی ختمه ولا عامل دی او دا لفظ الله معرب دی دا معرب دی ترکیب والا اسم دی قل دا امر صيغه ده قل معنی ده ته وایا قل ته وایا نو دا ته وایا دا چې کنه دا د امر صيغه ده او امر ما تاسو ویل د مبني الاصل یو قسم دی نو دا قل پکې مبني دی مبني الاصل دی هو وګوره هو دا هو چې دی دا ضمیر دی او دې ته مونږ وایو ضمیر شان نو دا هو لفظ چې دی کنه دا هو ضمیر دا عموم د اسم غیر متمکن قسم دی دا مبني دی او لفظ الله دا لفظ الله په ترکیب کې موجود دی نو دا معرب دی او دا احدهم معرب دی ځکه چې په ترکیب کې موجود دی احدهم معرب دی اهدي دا اهدي چې دا د امر صيغه ده اهدي دا امر صيغه ده او امر ما تاسو ویلو دا مبني الاصل دی نو دا اهدي دا عموم مبني دی اهدي مبني دی او دا نا ضمیر چې دا نا ضمیر دا د اهدي لپاره مفعول اول دی نو دا اهدي نفس چې رقم نا دی دا با عموم اسم غیر متمکن قسم دی نو دا مبني دی ٹھیک شو او الصراط المستقیم دا موصوف صفت دی او دی له دا نسب دی اهدی ورکړی دی نو دا په ترکیب کې موجود دی نو اهدنا الصراط دا الصراط والمستقیم دا معرب دی الصراط والمستقیم دا معرب دی ځکه دی اهدی دی له نسب ورکړی دی ورأیت چې دی رأیت دا فعل ماضی دی رأیت فعل ماضی دی او فعل ماضی د مبنی الاصل یو قسم دی دا د ماضی نو رأیت دا مبنی دی رأیت مبنی دی او الناس دا الناس چې دی دا د رأیت فعل د پر مفعول دی او دی رأیت فعل ولا نسب ورکړی دی نو دا معرب دی معرب دی يدخلون ته ګورئ دا د فعل مضارع درې صيغه ده دخل يدخلان يدخل معنا دا هغه یو سړی داخليږي يدخلان ادوانه داخليږي يدخلون هغه ټول داخليږي نو يدخلون سره وګورئ نه پدې کې نون تاکید شته یعنی نون ثقيله یا نون خفيفه نشته دا اخیری نون چې کم دی کنه دا د دې صيغه خپل نون دی نون اعرابي ورته وای نو نه پدې کې نون تاکید شته او نه د جمع مؤنث نون پکې شته د جمع مؤنث نون چې دی کنه هغه يدخلن دی
یدخلن هغه ټول ښځې داخلیږي او یدخلون معنی هغه ټول سړي داخلیږي. نو دا یدخلون دا معرب دی ښه فعل مضارع صيغه ده خو فعل مضارع چې کله د جمع مؤنث صيغه پکې نه وي او د نون تاکید نه خالی وي نو دلته ګوره نون تاکید نه پکې نون ثقيله شته او نه پکې نون خفيفه شته. نون ثقيله مشدد نون ته وایي مشدد نون او د فعل مضارع په اخره کې راځي او نون خفيفه څه ته وایي د ساکن نون ته وایي ساکن نون ته د فعل مضارع په اخره کې راځي. ټیک شو نو ګوره یدخلون کې نه دا نون تاکید دوانه شته او نه پکې د جمع مؤنث نون شته. فی چې دا فی دا حرف ته او حروف تمام په تمام حروف هغه مبني دي مبني الاصل نو دا مبني دي مبني او دا دینی مضاف ته دی فی ولا نسب ور کړی دی نو د دې د اعراب کسره ده نو دا دینی مضاف ته او دا لفظ الله مضاف الیه دی نو دا دینی چې دا معرب دی ځکه دی فی په دې کې عمل کړی دی نو دا معرب دی او بیا دا لفظ الله ځان له معرب دی ځکه چې دې کې دینی مضاف عمل کړی دی معرب دی. ٹھیک شو فسبح په دې کې دا فا چې دی کنه فا دا پکې مبني دی ځکه دا یو حرف دی او حروف ټول په ټول دا مبني دي مبني الاصل یو قسم دی او دا سبح چې دی کنه دا ځان له بیا مبني دی ځکه دا امر صيغه ټول مبني دي. سبح معنا ته تسبیح وکا ته پاکي بیان کا نو سبح دا د امر صيغه ده او امر چې دی دا مبني الاصل قسم دی نو ادا مبني دي مبني او بحمد دا با حرف جر دی حرف جر دا خو مبني شو او دا حمد چې دا معرب دی ځکه دی با حرف جر دله کسره ور کړی دا معرب دی. ٹھیک شو او په ترکیب کې واقع دی. ربک کې چې کوم دا رب دی نو دی له دا کسره دی حمد ور کړی دا ٹھیک شو بحمد ربک نو دا معرب دی او دا کا ضمیر نه دا کا ضمیر دا معرب دی دا مبني دی مبني او دا اسم غیر متمکن یو قسم دی. ٹھیک شو اسم غیر متمکن کې ضمیرونه ټول راځي کاغه مرفوع ضمیر وی کاغه منصوب ضمیر وی او کا مجرور ضمیر وی دلته دا مجرور ضمیر دی خدا ضمیر دی نو ضمائر ټول اسم غیر متمکن وی او اسم غیر متمکن د مبني قسم دی. او رکبه چې دی کنه رکبه دا فعل ماضی ده فعل ماضی ده او تاسو وګورئ چې فعل ماضی دا دغه قسم دی کنه د مبني قسم دی کنه او مبني الاصل دی نو مبني الاصل درې سيزونه دي ګورئ دا یاد کړئ ها مبني الاصل درې سيزونه دي یعنی مبني الاصل څه ته وایي چې ذاتی مبني وي هغه جوړ شوی مبني وي هغه ته مبني الاصل وایي. اصلي مبني چې هغه موږ وایو یاره دا پیدایشي پوهه دی یا مونږ وایو دا پیدایشي عالم دی یا مونږ وایو دا پیدایشي ړوند دی یا مونږ وایو دا پیدایشي طاقتور دی نو داسې خبره مونږ کوو که نه نو دقه شانتې دا مبني الاصل چې دی دا پیدایشي مبني دی دا وضع شوي مقرر شوي د مبني دپاره دی. ٹھیک شو نو دا ربک ضمیر دا مبني دی او رکبه دا فعل ماضی ده او فعل ماضی د مبني الاصل یو قسم دی نو مبني الاصل درې شیزونه دي فعل ماضی امر حاضر معروف او تمام حروف فعل ماضی امر حاضر معروف او تمام حروف نو دا رکبه فعل ماضی ده نو دا مبني دی. ٹھیک شو او الولد دا الولد چې ده کنه دا د فعل ماضی لپاره فاعل دی دا رفع چې ده کنه دی ولدلا دا د رکبه ور کړی ده نو دا معرب دی دا ترکیب کې موجود دی او دا معرب دی. علی حرف جر دی علی حرف جر دی او حروف تمام حروف چې څومره دي کنه هغه مبني دي د مبني الاصل یو قسم دی. الدراجه علی الدراجه دراجه چې ده کنه دراجه موټر سایکل تم وای سایکل تم وای نو دا معرب ده ځکه دی علی ولا کسره ور کړی ده علا پکې عمل کړی دی او اعراب ولا بدل کړی دی. دا لم تحفظوا الدرس لم چې دی کنه دا حرف ناصب دی حرف ناصب او دا حرف دی نو حروف ټول په ټول دا حرف جازم دی حرف جازم او دا حروف جازمه ټول مبني دي حروف جازمه ټول په ټول مبني دي.
حروف ناصبه ټول په ټول مبني دي، حروف جاره ټول په ټول مبني دي. تحفظو چې دی کنه تحفظو دا اصل کې تحفظون دی، تحفظون معنا تاسو یادوي، تحفظون. نو د دې په شروع کې چې کله لم ولګي کنه لم، نو دا د اخري نون د مونږ نون اعرابي وایو دا ته ختم کی، د دې لم د وجه نه ته د نون اعرابي ختم شو. نو ګورئ د لم په د تحفظون کې څه تبدیلی راوسته کنه، څه بدلونی پکې راوسته، نون اعرابي ته وغورځول کنه. نو پوه شه چې کله په دې کې یو حرف عملو کی کنه په کم لفظ کې، نو پوه شه چې دا معرب وي، معرب. نو اوس موږ سره دا تحفظو دا معرب دی. تحفظو معنا تاسو لم تحفظو تاسو بالکل نه یاد کړئ. الدرس دا الدرس ورله منصوب دی، منصوب حالت نصب کې دا مفعول دی، مفعول. ٹھیک شو، دا د تحفظو لپاره مفعول دی او مفعول همیشه منصوب وي، حالت نصب کې وي. نو دې له دا نصب چې ورکړی دی دا د تحفظو ورکړی دی، د تحفظو د وجه نه دا حالت نصب کې دی. نو د اعراب بدل شوی دی او په ترکیب کې موجود دی. نو پوه شه چې دا اسم چې دی دا معرب دی، ځکه د عامل موجود دی او په ترکیب کې موجود دی. ٹھیک شو. نو امید ده تاسو په دې باندې پوه شوي. ما تاسو ته د یو لفظ نشان دهانی وکړه چې کوم دا افتحو دا مبني دی، د امر صيغه ده. لن دا حرف دی او حروف ټول په ټول مبني دي. تفعلو دا فعل مضارع ده، د لن پکې عمل کړی دی، تبدیلی پکې راوستې ده. نو دا تفعلو دا د کې نه نون تاکید شته او نون او د جمع مؤنث نون هم پکې نشته. نو دا تفعلو دا معرب دی، ځکه فعل مضارع ټول دا 12 صيغې معرب دي. 2 صيغې خو همیشه مبني دي، د جمع مؤنث غائب او د جمع مؤنث حاضر، دا 2 صيغې همیشه مبني وي. او بیا دا نور 12 صيغې پاتې شوي. نو کو د 12 صيغو سره نون تاکید نه وي یا نون ثقيله نه، دا نون تاکید 2 نونونه دي کنه، یا نون خفیفه وي یا نون ثقيله. کله 12 صيغو سره نون ثقيله یا نون خفیفه نه وي لګیدلی بیا به دا معرب وي. نو تفعلو کې وګورئ نون نه پکې نون ثقيله شته او نه پکې نون خفیفه شته. ٹھیک شو. نو او دینه دا نون اعرابي د لن غرزولې دی. نو پوه شه چې دا د کې عمل شوی دی، د دې لن د وجې نه پکې څه تبدیلی راغلی ده. نو د کوم اسم په اعرابو کې چې تبدیلی راځي که نه، اعراب یې بدلیږي را بدلیږي، نو پوه شه چې دا معرب وي. ها. او یقرأنا چې دی، یقرأنا او تقرأنا دا 2 د جمع مؤنث صيغې دي. یقرأنا جمع مؤنث غایب صيغه ده، او که دا بیا تقرأنا کې که نه د یا په ځای په شروع کې تا ولګې تقرأنا، نو دا بیا جمع مؤنث حاضر صيغه شوه. نو جمع مؤنث حاضر او د جمع مؤنث غایب دا 2 صيغې همیشه لپاره معرب وي، مبني وي. مبني. اعبدو د امر صيغه ده او امر مبني دي. رب دا مضاف دی او کوم مضاف الیه دی. نو دا رب چې دی دا پکې معرب دی، دا کوم پکې ضمیر دی، دا اسم غیر متمکن یو قسم دی. امید دی په دې باندې به تاسو پوه شوي. سکرین شاټ یې واخلئ، دې کې دغه شان دهانیان یې وکئ او ځان لبیا دا تمرین لیکئ. دا کتاب کې نه وي، زه کوشش کوم چې دا مونږ ځان نه تیارو او بیا په دې کې نشان دهانی کوو چیرې کم پکې دغه دی معرب دی کم مبني دی، چې په دې کې تاسو په تمرین کې په پوه شئ. نو انشاءالله سبق به بیا تاسو ته ډېر ښه یادېږي. نو امید دی په دې به تاسو پوه شوي. راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام.